بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نن به ان شاء الله مونږه د حدیث یو سافټویر چې هغې نوم جامع خادم الحرمین الشریفین دی، د هغې په ذریعه باندې د احادیثو تخریج او بیا د حدیث چې کوم روات دي د هغې رواتو هغه دراسه به مونږه کوو. اول نمبر باندې د دې د انټرفیس داسې د ظاهري شکل او دې کې چې کله مونږه حدیث سرچ کوو نو دا بحث نصي دې باندې مونږه کلیک کوو او مثال په طور به د حدیث مونږه یو لفظ ور واچو. دې کې یو مشوره دا ده چې تاسو به د حدیثو اوږد عبارت نه ذکر کوئ، بلکې د حدیث هغه ټکی چې هغه تاسو ته لګي چې دا به په نورو احادیثو کې ډېر کم راغلی نو هغه به تاسو دې کې دلته ولیکئ نو دا به راشي. که فرض که تاسو غواړئ چې نه زه یو کتاب راوړم او هغه کتاب کې دننه زه حدیث خپله په نمبر باندې راوړم نو دا کتب المتون د متونو چې کوم کتابونو دا آپشن دی دا تاسو کلیک کړئ. په دې کې 33 مصادر دي، دا ټول مصادر به مخې ته راشي نو تاسو داسې هم راوړلی شئ چې مثال په طور جامع الترمذي دی نو ترمذي باندې ډبل کلیک کړئ نو دا به راشي دلته. صحیح ده جی. اول ځل چې تاسو سرچ کوئ نو دا سکرین وړوکی شي د دې نو ساده طریقې دا ده چې دا ځای ته به راشئ. صحیح ده. دا منځ والا چې کوم آپشن دی دا ریسټور ډاون دا به کلیک کړئ، دا به نور هم وړوکی شي. دوباره چې دا پریس کړئ دا به واپس دا سکرین غټ شي. دې ځای نه دا تاسو بند کړئ. که فرض کا په دې کتاب کې نه سرچ کول غواړئ، سرچ مطلب دلته بحث نصي ته راتله غواړئ، په لیکل کول غواړئ، یو لفظ باندې سرچ کول غواړئ، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو مثلا مونږ یو حدیث دی چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، دا مونږ سرچ کوو. دلته مونږ ولیکو من کذب. صحیح ده. دا مونږ ولیکو او انټر به ساده وو. نور چې څومره د دې د آپشنز دي دا بالکل نه چیړل پکار دي، نه به چیړئ، بس ساده دا چې تاسو څه شی کوم لفظ ولیکو او انټر تاسو ووهئ. چې انټر مونږ ووهو دلته به د احادیث چې په کوم ځای کې دي دا به ټول راشي. لکه امام بخاري په صحیح بخاري کې راوړی دی، صحیح مسلم کې دی، ابن حبان کې دی، او داسې چې لاندې تاسو راځئ د الحدیث المختاره کې دی، مستدرک کې راغلی دی. بهرحال زمونږ مقصود مثال په طور د اولنی حدیث دی د امام بخاري چې کوم راوړی دی دا حدیث د دې مونږ تخریج کول غواړو. نو چې کله تخریج مونږ ته پکاري نو دې ښی طرف ته چې کوم دا آپشنز دي التخریج، مقارنة المتون، الشواهد، متن مجمع، الروات، الاسناد، تحلیل الحدیث، شرح، ربط الموضوع، ربط موضوعي او دا ربط المخالف، دا ټول آپشنز دي. مونږ په تخریج باندې اولنۍ خبره کوو. تخریج باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو څنګه چې درې قسمه تخریجي، اجمالي، متوسط او تفصیلي، درې واړه به دلته تاسو درکړي. که اجمالي پکاري اجمالي باندې الریډي دا کلیک شوی. که فرض که تاسو ته متوسط تخریج پکاري لږ اضافه پکې پکاري هغه به تاسو دلته ځای درکړي. که فرض که تفصیلي پکاري تفصیلي کلیک کړئ، تفصیلي به تاسو له سره د باب او سره د کتاب به درکړي. دا دلته مکمل به تاسو ته د حدیث نمبر، د کتاب چې دی جلد او صفحه د هر څه به تاسو درکړي. لکه مثال په طور اخرجه البخاري فی صحیحه د اولنی جلد، دویم بیا د صفحې نمبر برقم 106 او بیا کتاب العلم بابو اسم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم. صحیح ده. بهذا اللفظ دا مسله ده چې په دې الفاظو باندې ده، کنا بنحوه ده، کنا بنحوه مطولا ده، که بنحوه رست نور راغلی دي بمعناه مطولا ده، دا ټول بدلته ان شاء الله ذکر شوي. د دې نه بعد مونږه اوس د دې حدیث چې کوم روات دي، راویان دي، د هغې مونږ دراسه کول غواړو. نو مونږ به دلته راشو د ښی طرف ته چې کوم دا آپشنز دي الخدمات کې الروات باندې چې کله مونږ کلیک کوو نو چې څومره راویان دي دا ټول به دا نیله شي، دا کلر به دې نیله شي. او چې کوم یو باندې تاسو کلیک کوئ نو هغه بیا ریډ کېږي، سور کېږي به. اوس لکه مثال په طور مونږ شعبه چې دی دا سرچ کول غواړو، د دراسه کول غواړو. دلته به مونږ لاندې راشو چې کله مونږ په دې شعبه باندې کلیک کوو دا ریډ شي، د ده مکمل بطاقه موجود ده چې دا شعبة ابن الحجاج دی، دا حافظ، لقب حافظ دی، کنیت هر څه موجود دی په دې بطاقه کې. خو دا زموږ دپاره کافي ځکه نه دي چې د دې حواله نشته دی او د تحقیق په میدان کې مونږ ته خو چې کوم ځای کې حواله نه وي هغې به بالکل مونږ ته څه فایده نه وي. لہذا مونږ به داسې وکړو چې دلته د جرح او د تعدیل او د تراجم چې څومره دي
مونږ به ډایرکټ کتاب ته لاړ شو، د کتاب نه به ډایرکټ راواخلو. نو د یو راوي باندې چې مونږ کله بحث کوو نو اول به مونږ د ده نوم لیکو، د ده مکمله ترجمه به لیکو، د ده تاریخ وفات به لیکو، د ده کنیت به لیکو، د ده ځای د پیدایش به مونږ لیکو. دا شیزونه به مونږ ته میلاویږي په تهذیب الکمال کې د حافظ مزي رحمه الله. نو چې کله مونږ دلته مصادر ترجمې ته راشو او په دې کې مونږه اولنی به مونږ تهذیب الکمال راواړو، چونکې مونږ ته د اول د ده نوم، د ده پلار نوم، نیکه نوم، پوره نسب حسب د ده په کار دی. نو مونږ به تهذیب الکمال ته چې کله دلته راشو، دا تهذیب الکمال اوس عبارت دلته را نقل کړی دی د دې راوي حوالې سره. اوس شعبه دی، نو شعبه مکمل نوم دلته ذکر شوی دی، شعبة ابن الحجاج ابن ورد العتکی الازدي، مکمل نومي دی، د چا مولا دی، مکمل هر څه ذکر شوي دي. بیا د دې نه بعد وروا عن دی د چا نه روایت کوي، نو د ده شیوخ ټول ذکر شوي دي. بیا روا عنه د ده نه څوک روایت کوي، تاسو چې لاندې راځئ تاسو ته به دې کې روا عنه میلاو شي. روا عنه مطلب دی د ده نه څوک روایت کوي، د ده چې څومره دا دي تلاميذه دي هغه ټول به ذکر شوي، هغه به تاسو ته دلته میلاو شي. د دې نه بعد تاریخ وفات به هم دلته تاسو میلاو شي. دا چې تاسو کاپي کوئ د دې ځای نه، نو دلته به تاسو سره حواله وي. هغه حواله دا ده چې دا 12 نمبر جز کې دی، 12 نمبر جلد کې دی، او صفحه نمبر چې دی نو 479 دی. اوس که د دې اضافي معلومات تاسو ته پکاري، نو تاسو به لاړ شئ مکتبه شاملې ته، او په شامله کې به عمده تهذیب الکمال راواخلئ. نو چې په مختلف طبعات الته موجود دي، کومه طبعه چې دې ځای کې د 12 نمبر جلد او 479 نمبر صفحه کې عمده معلومات موجودو، هغه د دې سره مطابق دی. نو تاسو طبعه او تحقیق او هر څه معلومات د حوالې ذکر کولو لپاره د دې نه الته ښه ذکر شوي دي، نو هغه تاسو کاپي کولی شئ. د دې نه بعد دا خو ترجمه وشوه، تاسو د دې راوي باره کې د جرح او د تعدیل حوالې سره اقوال راغستل غواړئ. نو په دې ځای کې یو لحاظ به تاسو د دې خبرې ساتئ چې کوم عالم او محدث هغه مقدم دی، نو هغه خبره به مقدم لیکي، د قول به مقدم لیکي. څومره چې څوک زوړ دی، تاریخ وفات مخکینی دی، نو هغه قول اول ذکر کوي، او د دې نه پس چې وروسته څومره راځي په ترتیب باندې به هغه ذکر کوي. ښه خبره دا ده چې اولنی ذکر سړی راوي په باره کې د ابن معین قول ذکر کړي. د ابن معین قول به تاسو ته ملاویږي په مختلف کتابونو کې، لکه مثال په طور دا الثقات ابن حبان د دیم کله کله ذکر کوي، الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم د ذکر کوي، د ابن یحیی ابن معین قول د ذکر کوي. بهر حال چې د چا قول وی د هغه د متعلقه کتاب نه تاسو راخلئ، دا به صحیح وي. لکه مثال په طور موږ صرف دلته مثلا 2 قولونه راغلو، 2 اقوال راخلو. موږ د امام ذهبي رحمه الله قول راخلو، نو دغه کتاب دی الکاشف، الکاشف فی معرفة من له روایت فی الکتب السته. دا چې موږ کلاو کو، نو شعبة ابن الحجاج د مکمل ذکر کړی دی، امیر المؤمنین فی الحدیث دی، د ولادت ذکر کړی دی، د سکونت ذکر کړی دی، او بیا ویل دي چې سمع معاویه ابن قره والحکم وسلم ابن کهل. بیا د دنه څوک روایت کوي هغه ذکر کړی دی، مکمل تذکره کړی ده، او اخره کې ویلي چې ثبت حجة ويخطئ في الاسماء قليلا. د صرف په نمونو کې معمولی غونته خطا کېږي، نور حجت دی. نو ثبت حجة مطلب دا ثقه راوي دی، دا مکمل ذکر شو. دا به دا قول تاسو کاپي کولی شئ، او که اردو کې لیکي ترجمه ولا وکئ. بیا دویم قول مونږ راخلو د امام ابن حجر رحمه الله. د امام ابن حجر کتاب دی د تهذیب التهذیب او تقریب التهذیب. تهذیب التهذیب کې د تفصیلات ذکر کوي، تقریب التهذیب کې دی صرف خپل قول ذکر کوي، هغه باندې حکم لګولی. نو چې دې باندې مونږ کله کلیک کوو، نو تقریب التهذیب دا قول به راشي. اوس دلته چې مونږ مکمل وکړو، نو د په د باندې حکم لګولی دی په دې راوي باندې چې ثقة حافظ متقن. او بیا د امام ثوری رحمه الله قول ذکر کړی دی چې هغه دا فرمایلی دی چې د امیر المؤمنین فی الحدیث دی. او وروسته او نور اقوال مول ذکر کړي دی، تاسو بیا تذکره کولی شئ، او حواله هم دلته موجود ده چې د اولنی نمبر جز دی. عموما چې کوم د کتاب په شامله کې او په دې خادم الحرمین کې دی، نو دا د یو جلد کتاب دی، تقریب التهذیب، یا د 2 جلدو دی، او په دې کې 436 نمبر صفحه باندې دا موجود دی. ایز اټ از چې کوم هغه مخکې تهذیب الکمال کې ما تاسو ته د حوالې طریقه وښوده، دا تاسو لاړ شئ شاملې ته، شامله کې وګورئ چې په اول نمبر جز او 436 نمبر صفحه باندې په کومه طبعه کې دا شعبه د احوال ذکر دي.
نو هغه چې تاسو کله وګورئ د هغې هغه تبه او تحقیق او هغه مکمل تاسو د هغې نه ذکر کولی شئ. دا د راویانو د دراسه طریقه ده. امید ده انشاءالله په دې باندې تاسو پوه شوي. جزاکم الله خیر. دې کې بیا نور ښی لاس ته چې کوم څیزونه دي اسناد دی، اسناد باندې چې تاسو کلیک کړئ مکمل تاسو له به شجره ده دی سند درکړي. بیا تاسو خدمات ته لاړ شئ، دې باندې کلیک کړئ. دلته تحلیل الحدیث دی، بیا د حدیث حل کړی دی، د حدیث کوم متن دی او کوم د دې روات دي مکمل د هغې تذکره ده. بیا د دې حدیث تاسو ته شرحه پکاري، نو شرحه چې تاسو کلیک کړئ اوس دا فتح الباري د دې حدیث شرحه کې فتح الباري راوړی دی. بل تاسو ته پکاري عمدة القاري شته، منهاج شته، عون المعبود، شرحه سنن ابي داود. نو ابو داود شرحه د امام د بخاري په حدیث کې ذکر راوړی ده چې دا حدیث ابو داود کې موجود دی. نو عون المعبود د دې شرحه کړې ده. تحفة الاهوزي د دې وجه نه چې په ترمذي کې دا حدیث موجود دی. بیا د دې ربط الموضوعي، د دې ربط مخالف، د هر څه په دې کې موجود دي. امید ده ان شاء الله په دې باندې متاسو پوه شئ. جزاکم الله خیرا.